الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه أو كما قال عليه الصلاة والسلام. قرآن کریم ها عظیم او مقدس کتاب دے کوم چې الله تبارک و تعالی په خپل اخري پیغمبر امام المرسلین سید الاولین والآخرین محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې نازل کړی دی. د دې کتاب د عظمت او اهمیت د پاره صرف دا خبره هم کافی ده چې دا د خالق کائنات هغه فصیح و بلیغ کلام دی کوم چې د هر قسم عیب او نقصان نه پاک دی او د قیامت پورې راتلونکو انسانانو د پاره د هدایت او جامع قانون دی چې نه تر اوسه پورې چا د دې مقابله کړي او نه به تر قیامت پورې وکړي. قرآن کریم د الله تعالی صفت دی، د الله تعالی د ذات سره قائم دی، د نور او شا غوندې مخلوق نه دی. ځکه په دې ځمکه او اسمان کې چې څومره شیان دي، که هغه انبیاء کرام دي، که مقرب فرښتې دي، که بیت الله دی، که عرش کرسی لوح او قلم دی، دا ټول د الله تعالی مخلوق او هغه پیدا کړي دي، یعنی د هغه د ذات نه جدا شیزونه دي. او قرآن کریم د الله تعالی حقیقي صفت دی، د د ذات سره قائم دی او د د ذات نه جدا سیز یعنی مخلوق نه دی. قرآن کریم د الله تعالی خبرې دي. د قرآن کریم نه مخکې چې څومره آسماني کتابونه نازل شوي دي، که هغه تورات دی، انجیل دی، زبور دی یا نورې صحیفې دي، نو هغه ټول بېشکه د شک شبې نه د الله کتابونه دي خو د الله تعالی خبرې نه دي. صرف قرآن کریم داسې مقدس کتاب دی چې دا د پروردگار عالم خبرې دي او د هغه کتاب هم دی. ځکه هغه نورو کتابونه به د وخت پیغمبر ته په یو ځل باندې تیار لیکلی شوي ورکړی شو چې په تختو یا د هغې زمانې په مناسب څیزونو به لیکلی شوي وو. او قرآن کریم د اسمان نه دنیا ته په محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې په یو ځل نه دی نازل شوی، بلکې دا د الله رب العزت او زمونږ د خوږ پیغمبر نبی کریم صلی الله علیه وسلم په منځ کې خبرې دي کومې چې څه د پاسه 22 کاله کې نازل شوي دي. کله به دا خبرې براه راست وي او کله به د ملائکو په واسطې سره وي. پس کله چې به دا خبرې راغلی نو رسول الله صلی الله علیه وسلم به صحابه کرامو ته حکم وکړو چې دا ولیکئ. لهذا معلومه شه چې قرآن کریم اول د الله کلام دی او بیا د هغه کتاب دی. اوس کو څوک غواړي چې د پروردګار عالم خبرې واوري یا هغه په خپل خولې سره ووایي نو هغه صرف د الحمدلله نه تر والناس پورې دا قرآن کریم دی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي تبرک بالقرآن فإنه کلام الله وخرج منه. ته په قرآن کریم سره برکت حاصل کړه ځکه دا د الله تعالی کلام دی او د هغه نه راوتی دی. قرآن کریم ته په نورو ټولو کلامونو باندې فضیلت حاصل دی. حدیث قدسی کې دی نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي چې الله رب العزت فرمایي فضل کلام الله علی سائر الکلام کفضل الله علی خلقه. د الله تعالی د کلام فضیلت په نورو کلامونو باندې داسې دی لکه د الله تعالی فضیلت چې په خپلو مخلوقاتو باندې دی.
یعنی لکه څرنګه چې الله ته په خپلو مخلوقاتو باندې عظمت او فضیلت حاصل دی، همدغه شان کلام الله یعنی قرآن کریم ته هم په نورو کلامونو باندې فضیلت حاصل دی. دا ښکاره خبره ده چې د کلام عظمت د متکلم نه معلومیږي. متکلم چې د کومې درجې وي د کلام به هم دغه درجه وي. د عربی مشهور متل دی قدر الشهادت بقدر الشهود، د شهادت قدر په شاهدانو موقوف دی. دغه شان د عربی یو بل متل دی کلام الملوک ملوک الکلام، د بادشاهانو خبرې د هغوی کلام د نورو کلامونو بادشاه وي. تلاوت کول گویا د الله سره خبرې کول دي. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای اذا احب احدكم ان يحدث ربه فليقرأ القرآن. پتاسو کې چې څوک دا خوښوي چې هغه د خپل رب سره خبرې وکړي نو هغه د قرآن کریم تلاوت کوي. گویا دا داسې دي لکه چې د پروردګار عالم سره خبرې کوي. د قرآن کریم سره تعلق سراسر عبادت دی. قرآن کریم داسې عظیم کتاب دی چې دې ته کتل هم عبادت دی، د دې اورېدل هم عبادت دی، بل ته یې اورول هم عبادت دی، د دې په خپل زده کول هم عبادت دی، بل ته یې ښودل هم عبادت دی، د دې حفظ کول هم عبادت دی، په دې ځان پوهې کول هم عبادت دی، او په دې باندې عمل کول هم عبادت دی. د قرآن کریم د تلاوت کولو فضایل او فواید. زمونږ په شریعت کې د قرآن کریم د تلاوت کولو دومره اجرونه او ثوابونه ذکر شوي چې هغه ټول راجمع کول د انسان د قدرت نه بهر دي. ځکه ټول امت علما په دې متفق دي چې هیڅ ذکر هم د قرآن کریم د تلاوت نه زیات ثواب نه لري، بلکې د ثواب په اعتبار سره د قرآن مجید تلاوت کول ټول ذکرون نه بهتر دي. قرآن کریم به د قیامت په ورځ د انسان شفاعت کوي. د قیامت په سخته ورځ کې به هر انسان دا کوشش کوي چې ما ته څوک پیدا شي چې هغه زما شفاعت وکړي. د دې لپاره چې زه د الله د عذاب نه په امن شم او جنت ته داخل شم. اوس په دنیا کې چې کوم کس د قرآن کریم تلاوت کړي، د دې په احکاماتو یې عمل کړي، د دې د نشر او اشاعت خدمت یې کړی، نو همدغه قرآن مجید به د قیامت په ورځ د الله په دربار کې د دې انسان دپاره شفاعت او سفارش کوي او دا به جنت ته داخل کړي. د مسلم شریف حدیث دی رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. تاسو قرآن کریم لولئ، د دې تلاوت کوئ، ځکه دا به د قیامت په ورځ د خپلو لوستونکو دپاره شفاعت کوي. یو بل حدیث کې د روژې او قرآن کریم دواړو د شفاعت ذکر راغلی. نبی علیہ السلام فرمای الصيام والقرآن يشفعان للعبد يوم القيامة يقول الصيام أي ربي منعته الطعام والشهوات بالنهار فشفعني فيه، ويقول القرآن منعته النوم بالليل فشفعني فيه قال فيشفعاني. روجه او قرآن کریم دواړه به د قیامت پر ورځ د بنده دپاره شفاعت کوي. روجه به وایي ای ربه ما دا بنده د ورځې د خوراک څښاک او نفسانی خواهشاتو نه منې کړی نو د ده په حق کې زما شفاعت قبول کړه. او قرآن به وایي ای ربه ما دا بنده د شپې د خوب نه منې کړی نو د ده په حق کې زما شفاعت قبول کړه. نبی علیه السلام فرمایي د دې دواړو شفاعت به قبول کړی شي. د ترمذي شریف په حدیث کې ذکر دی چې قرآن کریم به الله رب العزت ته دا سپارښت وکړي چې یا الله دې کس ته د عزت تاج ور په سر کړه، د عزت جوړه ور واغونده او ته د ده نه راضي شه. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي یجیء القرآن یوم القیامة فیقول یا رب حله فیلبس تاج الکرامة ثم یقول یا رب زده فيلبس حلة الكرامة ثم يقول يا ربي ارض عنه فيرضى عنه فيقال له اقرأ وارقى ويزاد بكل آية حسنة. قرآن کریم به د قیامت په ورځ راشي او دا به وایي ای ربه د دې صاحب قرآن ته جوړه ور واغونده
نو دته به د عزت تاج ورپسر کړی شي او قرآن مجید به بیا عرض وکړي ای الله دته نور هم زیات ورکړه نو دته به د عزت جوړور واغوستلی شي قرآن کریم به بیا عرض وکړي ای ربه د ده نه راضي شه نو الله به د ده نه راضي شي بیا به صاحب قرآن ته ویلی شي چې ته قرآن کریم لولو او جنت په درجو خیجه او د هر یو آیت په عرض کې به دته یو نیکي زیاتولی شي یعنی د هر یو آیات په عوض کې به په جنت کې د ده درجه زیاتولی شي لکه څرنګه چې د دې درجو تفصیل په یو بل حدیث کې راغلی چې حافظ قرآن ته به ویلی شي اقرأ وارتقي ورتل كما كنت ترتل في الدنيا فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها قرآن کریم لولو د جنت په درجو پورته خیجه او په دنیا کې چې څنګه تا په مزه صحیح تجوید سره لوستلو همدغه شان تلاوت کوه بېشکه ستا د اوسېدو ځای هغه اخري آیت وي چې ته یې لولي د قرآن کریم د هر حرف په عوض کې نیکي ملاوېدل څوک چې د قرآن کریم تلاوت کوي نو ده ته د حرف عوض کې یوه نیکي ملاویږي او دا یوه نیکي د الله تعالی په نس د 10 نیکو برابر ده ترمذی شریف حدیث ته نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمای من قرأ حرفا من کتاب الله فله به حسنة والحسنة بعشر امثالها لا اقول الف لام میم حرف ولكن الف حرف ولام حرف ومیم حرف فرمای چا چې د قرآن کریم یو حرف ولوستو نو د ده دپاره د دې په عوض کې یوه نیکي ده او هر نیکی د الله تعالی د قانون موافق د 10 نیکو برابر ده وای زه دا نه وایم چې الف لام میم یو حرف دی بلکې الف یو حرف دی لام یو حرف دی او میم یو حرف دی په تلاوت کوونکو باندې سکینه او رحمتونه نازلیږي او الله جل شانه د مقربو فرښتو د وړاندې د دوی تذکره کوي د مسلم شریف حدیث دی رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای مجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا حفتهم الملائكة ونزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وذكرهم الله في من عنده قرآن کریم د هر قسمه روحانی او جسمانی مرضونو د پاره شفا ده قرآن کریم داسې بهترین کتاب دی چې په دې کې د انسان روحانی او جسمانی ټولو مرضونو شفا ده الله رب العزت فرمای وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا ترجمه دا ده او موږ د قرآن کریم نه هغه څه نازلو چې په هغې کې د مؤمنانو دپاره شفا ده او رحمت دی او د ظالمانو په حق کې هم نور هم نقصان زیاتوي دغه شان په دم باندې د قرآن کریم د بسم الله په ویلو سره د زهر اثر ختمېدل امام رازی رحمت الله علیه په همدې مقام کې یو بل واقع را نقل کړی چې د حضرت خالد بن ولید نه د فارس مجوسیانو د اسلام په حقانیت باندې یو نښه طلب کړه او ورته ویل انک تدعي الاسلام فارنا آیه لنسلم ته د اسلام د حقانیت دعوه کوي لہذا موږ ته یو نښه وښایه د دې دپاره چې هغه په لیدو موږ هم اسلام قبول کو حضرت خالد بن ولید ورته وفرمایل ائتونی بالسم القاتل تاسو ما ته زهر قاتل راوړئ هغوی ورته یو پیاله سخته قوي زهر راوړو د هغه پیاله په لاس کې راواخیسته بسم الله الرحمن الرحیم ویل او ټول زهر یې وسکل د الله په فضل سره دی بیا هم په خپل ځای باندې روغ جوړ ولاړو د بسم الله الرحمن الرحیم ویلو په برکت زهر په هیڅ اثر ونه کړو مجوسیان ویل هذا دین حق دا اسلام یعنی د حق دین دی په حدیثو کې د آیت الکرسی ویلو هم ډېر زیات فضایل بیان شوي دي چې د دې په ذریعه د انسان د شر نه محفوظه کیږي ځکه د دې په ویلو سره الله رب العزت د انسان حفاظت دپاره یو فرښته مقرر کوي چې هغه د دې انسان د کور او د اولاد په خپله حفاظت کوي دغه شان د قرآن مجید د تلاوت د هغې د زده کړې د هر څه نور هم ډېر زیات فضایل دي الله جل شانه دې موږ او تاسو د قرآن مجید نسبت او د هغې تلاوت او په هغې باندې د عمل کولو توفیق را نصیب کړي